زمون د عوامي د ضلع د واردونو او د دارو زما په وینا او په مینه شریکو مشرانو او کشرانو زما د قوم رهنمایي کول والا شاعرانو نن ورځ د غني خان صاحب په اړه کې چې کوم خبرې وشولې د ټول ناول خزو د کلچر سیکرټري نور الله صاحب ته او د هغه پوره ټیم ته مبارکباد ورکوم دا پروګرام دا ډېر مخکې کول پکار وو په هر کال کول پکار وو زه به دا وایم چې دا اوس هم کوم شو کومې خبرې چې موږ واورېدې نو دا زموږ په معلوماتو کې اضافه او زموږ مشرانو ته به یو میسج دی نو دا یو ښه هوښیارانه کار وشو په دې موقع چې کوم شاعران راغلي د هغې خپلې خبرې مو واورېدې د هغې سره سره به زما دا درخواست وي چونکې د هغې د غني خان صاحب په باره کې د هغې خبرې اترې کېږي نو زه کوم چې د ټول نړۍ موږ یو دعا وکړو د باچا خان بابا د دغې کورنۍ دپاره چې په کومه کورنۍ کې الله بادشاه دا درې غمي پیدا کړي یو د غني خان صاحب په شکل بل د ولی خان صاحب په شکل او بل د علي خان په شکل چې هغې په خپله محکمه کې یا په خپل اداره کې الله بادشاه بې مثاله خوبیانې ورکړې وې نو د کور ته موږ ټول دعا وکړو او هغې د هغې ته به رخصت وکړو چې الله تعالی هغې ته جنت الفردوس کې ځای ورکړي او الله تعالی زموږ نه او ستاسو نه هغه کارونه والي چې په کوم کار باندې الله او د هغه رسول خوشحالېږي او د دغې قوم د عزت یا د دغې کور د خاندان دغه عزت الله تعالی قایم او دایم تر قیامته پورې وساتي دعا به دا کوو چې زموږ کوم قوم بدقسمتۍ نه تر در په در دی خاورې په سر دی بې اتفاقه دی قوم الله بادشاه ښکلی ښایسته بهادر دینداره ښه راکړی دی نو دا یوه وجه چې دا بې اتفاقي ده او د دې په وجه باندې دی نن در په در دی خاورې په سر دی الله بادشاه دې په مونږ خپل رحم وکړي د شاعرانو په ژبه کې چې د خپل قوم د صفت او خبرې سړی واوري نو د سړي په زړه کې یو جذبه ولوله راوچتېږي خو که په دې ځمکه باندې د پښتون ژوند ته ته ګورې نو زما په خیال کې یوه خوبي پکې پاتې نه شوه پښتون مړ شو بدنام شو په دې وخت کې په دې حالاتو کې باچا خان بابا وفات شوی دی نشته خو ته او زه یا مونږ چې دا ناست خلک یو مونږ به څوک اولادات وکړو آیا دا بچی به په ورځ د قیامت نه زمونږ تپوس کېږي زمونږ نه ګرانې تاسو مشران وایي تاسو مونږ له څه کړي دي نن چې دا کوم پښتون تباه او برباد او بدحاله دی په دې باندې موږ له سوچ پکار دی او